نو دا صفایي د انسان چې کوم دی فطرتي عمل دی ځکه انسان چې کله مؤمن وي که نه او ایمان وي نو د ایمان د کاملېدو یو حصه دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الطهور شطر الایمان صفایي دا د ایمان حصه ده مطلب یو سره ډېر نیک اعمال دي لیکن دا صفایي نشته او دا صفایي د ایمان حصه ده خبره معلومه ده شوه چې د ده په دې ایمان کې کمزوري ده ولې د ایمان یو حصه هغه د دوی د زندګۍ نه وتې ده چې هغه صفایي ده موږ له پکار دا دي چې موږ د خپل ځان د خپل کور د خپلې محلې د دې د صفایي خیال وساتو دا زموږ د ایمان تقاضا ده موږ نه ایمان دا تقاضا کوي زما ایمان ما ته دا وایي چې ته ځان ته مؤمن وې نو د ایمان یو حصه دا ده چې ته به د خپلې صفایۍ خیال ساتې خپله محله به صفا ساتې خپل کور به صفا ساتې خپل ایمان به صفا ساتې خپل کپڑے به صفا ساتي موږ ګورو په دې کوڅو محلو کې دا جمعداران دي راځي جاروګان وایي صفایان کوي لیکن هغه ټایم موږ ته دا احساس نه وي چې زموږ په کور کې کوم ځای دی چې هغه موږ دروازې پورې راوړو چې دروازې به بیا جمعدار یوسي لیکن هغه بیا موږ څه پوره یو ډېران کوکر یوسي چې په هغې باندې هغه ټوله محله خراب کړی په پکار دا ده چې موږ د دې شیانو خیال وساتو دا صرف دا نه ده چې مثال WSSQ علامات وینا وکړئ تاسو خو دا زموږ د ایمان خبره ده زموږ ایمان په دې باندې کامل دی دا د ایمان یو حصه ده دا صفایي کول دغه اوبه چې کوم دی دا د الله تعالی په نعمتونو کې یو نعمت تاسو وګورئ کله چې دا ټیوبویل خراب وي زموږ څه حالت یا لږ لیټ شي زموږ څه حالت او کله هغه چا نه تپوس وکړئ چې چېرته اوبه نه وي د سیند والا نه تاسو تپوس وکړئ ما په خپله په کراچۍ کې وخت تېر کړی یقین په الله وکړئ چې دا خپل پېښور به درته جنت ښکاره شي او چې په دې کې دا دومره سهولیات دي نو پکار دا ده چې موږ د دغه سهولیاتو نه فایده واخلو په دې باندې شکر ادا کړو او دا کوم سهولیات چې موږ ته څوک مهیا کوي د هغوی به پرې خامخا څه خرچ مش راځي بلونه دې راځي نو د هغوی د هغه خرچې هم موږ ته خیال وساتو دا یو څو ګزارشات انشاءالله د نبي کریم صلی الله